الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن زما اراده وه چې مخکې به د یو څو صحابهو ذکر کوم او د هغې نه پس د مکرم مرزا انس احمد صاحب چې تېرو ورځو کې وفات شوي دي د هغوی به ذکر خو خلکو د هغوی باره کې چې کوم ډېر خطونه ماته ولیکلو د هغوی خبرې چې لیکلې دي نو د هغې په وجه ما دا فیصله وکړه چې نن به هم د هغوی ذکر. مرزا انس احمد صاحب چې د حضرت خلیفة المسیح سادس رحمه الله تعالی مشري زوی و تېرو ورځو کې په ربو کې دوی د 81 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د ټولو نه مشر نوسی و او د دوی مور د حضرت نواب مبارکه بیگم صاحبې او د نواب محمد علی خان صاحب لور وه. نو په دغه لحاظ دوی زما د ماما زوی هم وو. دوی ابتدایي تعلیم په قادیان کې ترلاسه کړی و، بیا په ربو کې دوی مکمل کړی و او بیا د پنجاب یونیورسټۍ نه دوی MA پاس کړی و. بیا سمود دلته په کالج کې خدمت کولو، بیا دلته انګلستان ته راغلو، په اکسفورډ یونیورسټۍ کې دوی تعلیم حاصل کړی و. دیزې نه هم هغوی MA کړی و. د خدای پاک په فضل په کال 1955 کې دوی ژوند وقف کړو او په کال 1962 کې په عملي ژوند کې بیا دوی قدم کېښودو او ډېر په محنت په مختلفو شعبو کې دوی کار کړی دی او ډېر په شوق او په همت او په محنت دوی د کار کولو عادت لرلو. د حدیث د علم، د فلسفې او د انګریزي ادب دوی ډېره ژوره مطالعه لرله. په خاص ډول حدیث سره ډېر شوق لرله او دې لپاره په خپل شوق دوی د حدیث ابتدایي تعلیم د محترم مولوي خورشید احمد صاحب مرحوم نه ترلاسه کړی و او بیا خپل کور کې هم د دوی ډېره ښه لایبرري وه او ډېر نایاب کتابونه به دوی په دوی سره وو په هغې کې او د مطالعې شوق هم ډېر و. که یو طالب علم به چېرته د هرې شعبې طالب علم به چې دوی له رهنمایۍ لپاره راغلو نو ډېر ښه معلومات به ورله دوی ورکول. د حدیثونو د اهم او د بنیادي مؤخذ چې کوم کتابونه دي د هغې سیټونه هم دوی سره وو او د مختلفو کتابخانو نه دوی دا جمع کړی وو. د دوی کله چې دوی د خپل د ژوند وقف کو په کال 1955 کې نو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د دوی ذکر فرمایلی و او دا فرمایلی و چې ما چې په جومات کې چې کوم د وقف تحریک شروع کړی دی نو دې نه پس ما له 3 درخواستونه راغلي دي چې یو پکې زما د نسی مرزا انس احمد دی چې په ما ګران د مرزا ناصر احمد زوی دی. خدای پاک دې دله د خپل د نیت د پوره کولو توفیق ورکړي. او انس احمد دا لیکلي دي چې زما اراده وه چې زه به د قانون تعلیم وکړم او بیا به خپل ژوند وقف کړم، خو اوس چې تاسو چېرته غواړئ مه ولګوئ، زه په هر لحاظ تیار یم. د خدای پاک په فضل 56 کالو پورې د جومات په مختلفو دفترونو کې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ابتدایي تقرر د دوی په تعلیم الاسلام کالج کې د لیکچرر په طور شوی و. بیا په کال 1915 کې دوی نائب ناظر اسلام ارشاد مقرر شوي وو. بیا اډیشنل ناظر اسلام ارشاد مقرر شو. پرایویټ سیکرټري هم دوی پاتې شوي دي د حضرت خلیفة المسیح ثالث. او بیا چې کله حضرت خلیفة المسیح رابع د یورپ به دوره کوله نو د هغې دوران هم او د جامعه احمدیه د اډمنسټریټر په طور هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ناظر تعلیم هم دوی یو څو کاله پورې پاتې شوی دی. نایب ناظر دیوان هم دوی وو او په تحریک جدید کې دوی اوس د وکیل تصنیف په کار باندې دوی د وکیل تصنیف کار کولو. دوی په مارچ 1999 کو د مارچ 1999 کې دوی وکیل تصنیف جوړ کړی شوی وو. بیا دوی په وکیل الارشاد مقرر شو په 99 کې او په
ونوي کې د دوی ریټایر شوي وو د عمر په لحاظ، خو تر اخره دمه دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. خو د مولا احمدیه او انصار الله کې هم په مرکز کې دوی ته د مختلفو خدمتونو توفیق ترلاسه شوی دی. د براهین احمدیه او د محمود کیامین انګریزي ترجمه هم دوی کړې ده چې چاپ شوې ده. او نن سبا دوی په سرمه چشمه آریا ازاله اوهام او د درسمین د انګریزي ترجمه باندې د نظرثاني کار کولو. زموږ سکولونه چې کوم حکومت په خپل تحویل کې اخیستي وو، نو د هغې نه پس چې کله چې جومات خپل سکولونه شروع کړ، چې د ناصر فاونډیشن د لاندې شروع کړی شوي وو، نو د هغې چیرمن هم دوی وو. د مجلس افتاء ممبر هم وو. د نور فاونډیشن بورډ ممبر هم وو. نور فاونډیشن کام کړی شوی وو چې د احادیثو چې کوم کتابونه دي هغه د په جماعتي ته ورچاپ کړی شي او د هغوی ترجمه او شرح دې وکړی شي. د مسند احمد بن حنبل اردو ترجمه کار دوی کولو. کله چې قادیان هجرت وشو د تقسیم په وخت، نو حضرت مسلم د دوی یوه واقعه بیان کړې ده چې تاریخي واقعه ده د حضرت مسلم چې کومه خپله قرباني وه د هغې باره کې. خو د دوی هم په منځ کې د دې ذکر هم پکې راځي، نو ځکه حضور وایي چې زه هغه تاسو ته واورم. حضرت مسلم فرمایي چې کله چې موږ قادیان نه راغلو، نو ما خپل کور والو ته دا ویلي وو چې تاسو ته به لنګر نه دومره روټۍ ملاویږي لکه څومره چې نورو ته ملاویږي، ځکه چې حالات خراب وو، نو ځکه راشن په حساب به ملاوېدو. نو دوی ته ما دا هدایت ورکړی و چې د مال د تنګۍ په وجه به یو تن ته به صرف یوه روټۍ ورکړی کېږي، او کور والو ته هم ما دا ویلي وو چې ستاسو ته هم یو تن ته به یو روټۍ ملاوېږي. نو یو ورځ فرمایي چې یوه ورځ زما نوسۍ انس احمد په ژړا ماله راغلو، ما ته دا وویلي شو چې دا وایي چې په یوه روټۍ زه نه مړېږم. نو ما وویل چې زه خو به ورکوم یوه روټۍ، خو که دغه د ده خېټه په یوه روټۍ نه مړېږي، نو بیا تاسو ماله نیمه روټۍ راکوئ او زما نیمه روټۍ دله ورکوئ. نو حضرت مسلم فرمایل چې داسې به بیا زه په نیمه روټۍ ګزاره کوم، خو دا به یوه نیمه روټۍ وخورئ. او وی فرمایي چې کله د مېلمنو لپاره د یوې روټۍ شرط ختم کړی شي، نو بیا به کور والو لپاره به هم د یو تن لپاره به د روټو شمېر زیات کړی شي. خو چې تر څو چې د مېلمنو لپاره د یو روټۍ شرط نه دی ختم شوی، نو زما د روټۍ نیمه برخه بیا دله ورکوئ. او بیا فرمایي چې بیا وروستو خدا پاک فضل وکړو، حالات ښه شو، او صرف دا نه چې د سیند د ځمکو پیداوار ښه شو، بلکې د خدا پاک د ګټې نورې لارې هم پرانیستې او دا پابندي بیا لرې شوه. د دوی زوم مرزا وحید احمد صاحب لیکي چې ځل زه په سفر روانم بخارا او سمرقند ته، نو مرزا انس احمد صاحب ماته وویل چې تاسو چې دلته روانې، نو د امام بخاري په قبر به هم لاړ شئ، زما له طرفه به دعا وکړي او سلام به ورته ووایي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی د محبت په وجه دا هغوی وایي، ځکه چې هغه تن چې چا د سوونو کالو مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات او واقعاتو چې کومه خزانه د هغه راغونډه کړې وه موږ ته رسولې ده، نو د دې دا حق جوړېږي چې موږ د هغه لپاره دعا وکړو، هغه ته سلام ورسوو. ډاکټر ټور صاحب لیکي چې زما چې کوم دوی سره تجربه وه، ډېره موده پورې دوی ته د دوی د لیدو د کتو موقع ملاوه شوې وه. په کم کار هم چې دوی له به ورکړی کېدو، نو یو جذبې سره به هغه ترسره کولو، ډېر په زیار او په محنت او په شوق به خپل کار په پوره توګه ترسره رسولو. د کمزورۍ د بیمارۍ نه باوجود به دوی وایي چې ما به دا لیده چې دوی په لیپټاپ باندې حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو ترجمه کوي، په ګنټو به دوی په کمپیوټر باندې ټایپ کول، او د هغوی ملګرو به د قرآن او د حضرت مسیح موعود اسلام د کتابونو حوالې نیولې وې او دوی سره به ولاړ وو. او دوی به اکثر دا وایي چې زما خواهش خو صرف دومره دی چې کوم کار د وخت خلیفه ما ته سپارلی دی، زه د خدای پاک په مدد هغه پوره کړم. نوري صاحب لیکي چې د دوی یاداشت هم ډېر زیات قابل تعریف وو. د حدیثونو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی عاشق وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د خلفا واقعات دوی به دومره جوش او په جذبه او ډېر په لطیف انداز کې بیانولې چې چا به چې اورېدلو نو د هغه زړه به راکاږلو، او واقعات به چې دوی بیانول، نو د دوی سترګو کې به اوښکې راغلې او اواز به یې راډک شو.
او صبر هم په دې کې ډېر نوري صاحب لیکي چې د هر قسمه ګرانو حالاتو کې ما همیشه دی لیدلي دي چې صبر او د همت مظاهره به کوله او په حوصله به هره تنګي زغمله. د خپلې بیمارۍ په وجه دی یو ګلاس یعنې پیاله د چایو به هم دوی نشو اوچتولی او نه به یې په کټ باندې اړولی شو. خو دې نه باوجود دوی همیشه خپل کار جاري ساتلی و او ډېر په محنت او په زیار به دوی خپله ذمهواري پوره کوله او هېڅ چېرې هم د شکایت موقع دوی نه وه ورکړې، بلکې د خدای پاک په رضا به راضي وو. نوري صاحب وایي چې هر ترمه چې راتلو نو په خندا او په سره د مسکا به دوی ورسره ملاوېدو. دا د دوی یو ډېر لوی خلق و. په طاهر هارټ انسټیټیوټ کې د داخلېدو نه یو ورځ مخکې دوی ما سره ملاوېدو له راغله. د بیمارۍ په وجه د دوی په مخ باندې ډېر زیات درد محسوسېدو، خو دې نه باوجود دوی په خندا دا وی چې زما دا خیال دی چې زما خاتمه اوس جوخته ده او زه خپل رب سره ملاوېدو له روان یم. او دا خبره دوی ډېر په خندا د دوی په مخ باندې مسکا او دا خبره یې کوله. بیا د شکرګزارۍ باره کې لیکي نوري صاحب چې د احسانمندۍ او د شکرګزارۍ صفت هم دوی کې ډېر زیات و. وایي په دوه موقعو ما دوی ډېر لیدلي چې ډېر احسان یې کړی و. ما ته یې وایي چې تاسو څومره چې په خلوص د نیت په خلوص ما باندې احسان کړی دی، زما خیال هم ساتلی، زما تیمارداري هم کړې ده، نو د دې قیمت به زه چېرې ورنه کړی شم، د دې بدل به زه چېرې ورنه کړی شم. او د دغو جذباتو د اظهار کې نوري صاحب وایي چې دوی د حضرت مسیح ثالث هغه ډالۍ ماله راکړې وه چې په حضور خپل خوبونه وغیره لیکلي وو. همدغه شان د حضرت مسیح ثالث یو کوټ هم دوی ماله راکړی وو. همدغه شان هغه میډیکل ټیم سره هم دوی ډېر د شفقت سلوک کړی و. د دوی په کمرې کې لایبرري خو ما کتله ده، خو نوري صاحب هم لیکلي دي چې د ټول دیوارونه 4 دیوارونه چې د کمرې هغې باندې شلفونه وو چې تر چته پورې کتابونو نه ډک وو او په دې کې د مختلف قسمه کتابونه وو، ساینسي معاشي په مختلفو موضوعاتو باندې وو. او دوی وایي چې دا ما په خپله لوستی دی. د میر داود احمد صاحب مرحوم لور ندرت لیکي چې ډېر زاړه یادونه دي چې د دوی د وفات خبر مې چې واورو نو زما زړه ته راغله، زما دماغ ته راغله او د حضرت المسیح ثالث یادونه تازه شو. دوی وایي چې زما د لور واده و نو د انتظام معاینې په وخت زه چې مارکېټ ته لاړم نو هلته زما سره مخکې نه ناست و ژړل او زه حیرانه شوم چې دوی دلته دومره وختي ولې راغلی دی. نو دوی چې زه ولیدم نو دا یې وایي چې نن زما ستا والد صاحب ډېر یادېږي لګیا دی، میر داود احمد صاحب مرحوم. نو زه دلته راغلم او دا ستا لپاره دعا کوم لګیا یم. د دوی خوری امیر احمد خان صاحب لیکي چې په هر غم ښادۍ کې د یو مینه ناک پلار په شان به دوی موجود وو. په هر کور کې څه نه څه داسې خبره کېږي خو دوی به داسې خبرې دا معاف کړي لکه چې اړو څه شوي نه دي. او که دا به محسوسه کړه چې زما په نصیحت چاته تکلیف رسېدلی دی نو د هغه نیک نصیحت نه باوجود به په خپله به یې هغه نه معافي وغوښته. منیرالدین شمس صاحب اډیشنل وکیل التصنیف وایي چې دوی سره به زما ډېر ملاقاتونه کېده او همیشه ما دوی ډېر همدرد او شفیق لیدلی دي. باوجود له دې چې په عمر کې ما نه ډېر مشر وو، هغوی هېڅ چېرې نه د خپل د عمر او نه د علم د برترۍ اظهار کړی و. منیرالدین صاحب وایي چې کله هم میاں صاحب سره د تصنیف د کار په سلسله کې معامله راغلی ده نو همیشه دوی ډېر مددګار، رهنما او مرسته کوونکي وو. او چې کله هم دوی له څه کار ورکړی شو نو دوی به ډېر په محنت او ډېر په شوق به هغه پوره کولو، بلکې همیشه به یې دا وی چې نور کار راکړئ چې په بیمارۍ کې چې زه څومره کار وکړی شم نو دا به ښایي. خلافت سره دوی ډېر زیات د اخلاص او د وفا تعلق لرلو او کله چې به هم د کار په سلسله کې څه خبره کېده نو دا به وی چې زما سلام ورته وایي او حضرت فرمایي چې ما ته به یې سلام را لېږلو او هر ځل به دا تپوس کولو چې زما د کار په وجه څه خفګان خو نشته. هر وخت به دا فکر و چې د وخت خلیفه رانه چېرته خفه نه شي. شمس صاحب لیکي چې د بیمارۍ نه باوجود کله هم چې زما له طرفه دوی له به څه کار ورکړی کېدو نو ډېر په خوشحالۍ به زر تر زره د مکمل کولو کوشش کولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ځینو کتابونو په انګریزي کې د ترجمه
کولو په کار کې دوی زموږ ډېر قدر وړ خدمات ترسره کولو توفیق ترلاسه کړی دی او د براهین احمدیه د ځینو برخو هغو ډېره ښه ترجمه کړې ده او د ترجمه به چې ختمي صورت ته رسولې نو زموږ چې کوم ټیم وو نو هغوی به هم د دې رای به د نظر وړاندې ساتله او چې کله به هم څه هدایت ورله ورکړه کېده او حضور فرمایي زما له طرفه به چې کله هدایت له وکاله د تصنیف له یا وکاله د تصنیف په دې له هدایت ورکول او دا به ورته وي چې د وخت خلیفه دا ویلي دي او دې باره کې خپل رای راکړي نو ډېر مدلله رای به دوی رالېږله بهرحال یو عالم و ډېر ژور علم و د دوی او د نو جماعت محرومه شو په دا باندې داسې نور عالمان هم پیدا کړي یوه خوبي چې هر چا لیکلی ده او ډېرو مبلغینو هم لیکلی ده شمس صاحب هم دا لیکي چې د مبلغینو به دوی ډېر عزت کولو د دوی دا ډېره لویه خوبي وه او په علمي رنګ کې به دوی رهنمایي هم فرمایله حافظ مظفر احمد صاحب اډیشنل ناظر اصلاح ارشاد مقامي د ربوی هغوی راغلي وو چې دوی وایي چې مرزا انس احمد صاحب ډېر د ګڼو صفتونو خاوند و خدا ترسي د خدا پاک مینه خدا پاک ویره د قرآن عشق د رسول عشق سادگی تواضع او رحمت او شفقت د دوی نمایانه اوصاف وو د خدا پاک حقونو سره سره د بندګانو د حقونو قلب هم دوی ساتلو د غریبانو د مسکینانو ډېر احساس دوی کولو یو اجتماعي منشر خالی لاس نه واپس کولو که د هغه مدد لپاره د قرض اجت به خودونو هم به اخستو او حافظ صاحب لیکي چې یو علمي شخصیت وو د علم د ترلاسه کولو یو خاص ذوق دوی لرلو او د لپاره دوی ډېر مهنت او مجاهده کړې وه حافظ صاحب وایي چې دوی په خپله ماته دا ویلي دي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو د مطالعې لومړی دوره هغوی د مټرک د امتحان نه پس چې کومې چوټیانې وي نو د هغې نه په هغه موده کې مکمله کړې وه او دا خبره هغوی ما ته هم ویلې وه بلکې لیکلې راکړې وه په خط کې یو ځل چې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه د 15-14 کالو په عمر کې ختم کړی وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی عاشق و حافظ صاحب لیکي چې په دغه مناسبت د حدیث علم سره هم دوی خاص ذوق او شوق لرلو بلکې مینه لرله او دې لپاره هغوی په ذاتي محبت او په مطالعې کې په عربي ژبه کې هم دومره قابلیت او مهارت پیدا کړی وو چې د احادیثو نه علاوه د دوی چې کوم عربی ژبه کې چې کوم شرح شوي دي هغه هم د دوی مطالبه د هغوی کوله دوی او د میټرک نه پس صحیح بخاري هغوی د حکیم خورشید صاحب نه لوسته او د نه پس ما لیدل چې کله دوی په کالج کې لیکچرر وو نو کالج د سهار تلو نه مخکې به دوی د حکیم صاحب د کور مخې ته به د دوی ګاډی ولاړو نو هلته به دوی د حکیم صاحب نه حدیث د لوستو نه پس به دوی په خپل کار لپاره بتله او بیا وایي چې دې نه پس صحاح سته او د حدیث چې کوم نور کتابونه دي نو په ذاتي شوق کې د هغوی مطالعه کړې وه او تر آخره دمه یو طالب علم و د حدیث د کتابونه یو ډېره ښه او قیمتي ذخیره دوی خپلې لایبررۍ کې هم جمع کړې وه چې پکې ډېر مفید او نایاب کتابونه موجود دي او په دغه لحاظ د دوی ذاتي لایبرري بېنظیر او دا خپل مثال په خپله ده د حدیث علم سره دومره شوق و چې د دې چې کوم نور موضوعات دي لکه علم الرجال او علم اصول حدیث نو په دې باندې هم چې څومره کتابونه دستیاب دي هغه دوی په دې موضوع باندې څومره کتابونه ملاویږي هغه دوی سره وو دوی جمع کړي وو ژوره مطالعه به کوله او په علمي گفتگو کې به دوی به په دې امورو باندې به خبرې کولې د صحاح سته د ترجمه په سلسله کې حضور فرمایي چې کله ما دلته یو نوی بورډ قایم کو نور فاونډیشن قایم کو نو د دې کار دا و چې لکه څنګه چې ما وویل چې د حدیثونو ترجمه به کوي په اردو کې او شرح به لیکي د ځینو نو حافظ صاحب لیکي چې میا صاحب هم ممبر مقرر کړی شو او دوی به د خپل دفتري کارونو باوجود
په خپل د په ذاتي تور د مسند احمد بن حنبل اردو ترجمه د مسند احمد بن حنبل اردو ترجمه چې ډېر یو ګران او اوږد کار دی په خپل سره اخیستی و او بیا د نورو مصروفیاتو د صحت د خرابۍ نه باوجود دا مسلسل جانب ساتلی و او د دې د یوې برخې ترجمه چې په سوونو احادیثو باندې مشتمله ده هغه دوی مکمله کړې وه نو دا خدمت به هم د دوی یادګار پاتې کېږي بیا حافظ صاحب لیکي چې د دې حدیث سره د مینې یوه ښایسته نظاره د روژې په میاشت کې به چې کوم د دوی به درس حدیث ورکولو هغې کې به کېده ډېر په اهتمام او په زیار به دوی دا درس ورکولو چې په عام طور باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مختلف موضوعات به پکې وو او په دې کې به دوی نادر او قیمتي مواد به راغونډول او وړاندې کولو به په اواز کې هم د دوی یو خاص سوز و ګداز و او د دوی درس به موږ په روژه کې په خاص طور اورېده ډېر په ښایسته انداز کې به دوی درس ورکولی یو خاص د عشق جذبه او ډېر زړه راښکونکي انداز کې به دوی درس ورکولو او داسې انسان ته به داسې ښکارېده لکه یو څو لحظو لپاره هغه ورومبي دور ته ورسېدو د ربوع جلسه سلنه کې هم دوی ته د ډېرو کلونو پورې د تقریرونو کولو سعادت نصیب شوی دی شمیم پرویز صاحب چې نایب وکیل وقف نو دی هغه لیکي چې د دوی د خلافت سره د بې کچې مینې یوه واقعه زما په زړه نقش ده دوی وایي چې کله چې د خلافت رابعه انتخاب وشو نو هغه وخت خاکسار د جنګ د ضلعې قائد و او د مسجد مبارک د محراب سره بهر ډیوټي وه زما او څنګه چې د دننه د حضرت مرزا طاهر احمد صاحب رحمه الله تعالی خلافت مسیح رابعه د خلیفه منتخب کېدو اطلاع راغله نو شمیم صاحب وایي چې مرزا انس احمد صاحب ما ولیده چې د جون سخته ګرمي وه او دې نه باوجود د خښتو چې کوم ښه ګرم فرش و په هغې باندې د شکر سجده په سجده کې دوی پرېوته د شکر په طور ډاکټر افتخار صاحب لندن نه لیکي چې په حقیقي معنو کې دوی واقفي زندګي وو دفتر ته راتلل دوی نه پرېښي او د اشاعاتو د ترجمې کارونو کې دوی تر آخري دمه مشغوله وو بیا دوی وایي چې ترجمه به دوی ډېر په انهماک کولې او سمه محاوره لټولو کې به دوی ځینې وخت ډېرې ورځې ولګولې او د اطاعت معیار هم ډېر اوچت و د رشن ډیسک لندن نه خالد صاحب لیکي چې د مرزا انس احمد صاحب شخصیت کله هم چې د خاکسار ځان ته راځي و داسې ښکاري لکه چې د دوی ذات د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث د اطلب العلم من المهد الى اللحد حقیقي او عملی تصویر وو دوی ته د مختلفو علومو د زده کړې ډېر زیات شوق او د نوې څیزونو د معلومولو او د نوې خبرې د زده کړې یوه موقع به هم دوی ضایع کېدو ته نه پرېښوده او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیثونه او علم حدیث د دوی خاص خوښ موضوع او دې نه علاوه د ژبو علم هم دوی خاص شوق لرلو د مختلفې ژبې زده کول به د دوی خوښ وو دوی وایي چې مېلمستیا هم د دوی یو خاص وصف و د 2015 خبره ده چې رستم حمادي حمادولي صاحب چې د رشیا د جماعت صدر دی او معلم هم دی په ماسکو کې هغوی د روسي ترجمې د قرآن د تیاری د کار په سلسله کې ربوع ته راغلي نو خالد صاحب وایي چې دوی سره یو ځای ما ته د هم د کار موقع میلاوه شوه او کار مې مکمل کولو نو د رستم صاحب رهایش هغه ورځو کې د طریق جدید ګیسټ هاوس کې وو د روټۍ په وخت یو څو څیزونه چې په کار وو هغه موجود نه وو د رستم صاحب د مزاج مطابق یا غالبا چې ختم شوی وو نو انس ته دا خبره ورسېده نو هغوی فورا زه راوغته او ما ته وویل چې رستم صاحب زموږ عزتمند مېلمه دی د دوی د ضرورت د هر څیز خیال ساتل زموږ لومړی فرض دی او بیا د خپل جیب نه پیسې ورکړي چې هغه چې کوم څیزونه په کار دی هغه راوړي او آینده چې کله د اساسي ضرورت نو ما ته به وایي بیا وایي چې ما دوی ته وایي چې انتظام شوی دی او څیزونه مهیا کړی شو نو وروسته هم بیا باقاعده دوی دې باره کې به تپوس کول محمد صالح صاحب چې مبلغ دی د برما دی وایي چې
یو واقعه د سریلانکا د طالب علم متاثره کړی دی چې یو طالب علم منیر احمد چې د سریلانکا نه راغلی و جامعه کې سبق لپاره او دا وخت هغه په سریلانکا کې به طور مبلغ کار کوي لګیا دي نو د جامعې دوران د دوی یو ځل سخت بیمار شو او د میانه صاحب ډېر په فکرمند دی شپه ورځ هاسټل ته راتلو د دې حال به داسې تپوس کوله لکه چې خپلوان بیمار وي او هغه ورځو کې مرزا انس احمد صاحب د جامعه احمدیه ایډمنسټریټر و د امریکای مبلغ شمشاد صاحب لیکي چې مربیانو سره په اجلاس کې به د دوی دننه د تبلیغ جذبه پیدا کولو به دوی ډېر کوشش کولو د مطالعې به ډېر شوق او مربیانو ته به هم د مربیانو پام به هم د مطالعې طرف ته بار بار ګرځول او په خپله به هم همیشه په دفتر کې به دوی د کتابونو یو ډېر لګولی و د بخاري شریف مطالعه به دوی په کثرت کولو او چې کوم مربیان به ورته راتله نو هغې سره به هم علمي خبرې کولې شاه محمود صاحب د غانا مبلغ دی هغوی لیکي چې خاکسار ته د میانه سره 1200 کالو نه زیات مودې پورې په وکالت اشاعت کې د تحریک جدید رسالې د مدیر په تور د انګریزي برخې د مدیر په تور د کار کولو توفیق ملاو شوی دی د دوی نه بشمېره څیزونه به زده کړې ملایو ده حضرت مسیح موعود علیه السلام سره به دوی ډېره زیاته مینه کوله خلافت سره به ډېره مینه لرله او اطاعت هم دوی کې ډېر زیات و د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامې سره به اکثر د دوی د سترګو نوښتې روانې شوې او د کتابونو ترجمې خاص طور براهین احمدي سرمه چشمه آریا او محمود کیامین د ترجمې په وخت به دوی به زه ځان سره دفتر کې کېنولم او ډېر ځله به د ترجمې د کار لپاره خپل کور ته به راوختم او نه به د چټۍ په روز چټي کوله او نه به د دفتر د بندېدو به ورته څه فکر و اکثر به دوی ماښام ناوخته پورې به کار کولو او دې نه باوجود زما د مېلمستیا او ما سره د مینې سلسله هم د دوی جاري وه او دوی وایي چې د ماسپښین د لمونځ لپاره د امامت ډیوټي هم دوی لګولې وه زما نو په دفتر کې به ټول کارکوونکي به لمونځ زموږ او دوی ته به چې ما کته نو چې سنتونه چې دوی کول نو د لمونځ به چې دوی څنګه کول نو هغه هم ډېر یو قابل دید منظر به و د ډېر په خوند به دوی لمونځ کولو او د دفتر عملې سره به د ډېر مینې سلوک به د دوی و وایي چې یو ځل د بیمارۍ نه باوجود زه دفتر کې حاضر وم نو ما له په زوره د 6 ورځو چټي راکړه او آرام لپاره کور ته ولېږلم او په خپله به د بیمارۍ نه باوجود هغوی راتلو په کور کې به هم هغوی کار جاري ساتلو د انګلستان کې مقالده تصدیق مربي ایاز محمود خان صاحب لیکي چې د کار په سلسله کې ما دوی نه ډېر زیات زده کړي دي دوی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو ترجمه ډېر په شوق کوله نو ځکه د ترجمې دوران چې کوم ګران مقامات به د هغوی د حل باره کې به هم به دوی ویل او خپله تجربه به هم موږ ته ښووله یو خبره به چې دوی په خاص طور ویل هغه ده چې د ترجمې په وخت صرف د لغت نه لفظي ترجمه راخستل او لګول به کافي نه وي دا هم کتل ضروري چې هغه لفظ په لحاظ د حضرت مسیح موعود علیه السلام شان کمی داسې خو نه چې د هغوی شان به پرې کمیږي او که لفظي ترجمه ټیک نه ده نو د اصل مضمون ابلاغ کوونکي یو داسې لفظ پکار دی چې د اصل مضمون ابلاغ کوي او بیا د ترجمې په وخت د ترجمې کار سره به دوی دومره مینه لرله چې بیمارۍ کې به هم دوی نه ایساره ده د بیمارۍ په ورځو کې به ډېر ځل هغوی ماته وایي چې د بیمارۍ په وجه زما د کار رفتار کم شوی دی او زه چې کله کېنم نو څومره چې زه کول غواړم هغومره کولی نه شم او ستړی شم خو بیا هم زه 6 ګنټې کېنم او کار کوم مسلسل زه خو ما دوی لیدلي وو چې 12 بلکې 15 ګنټې به هم دوی کار کولو ایاز صاحب لیکي چې کله موږ ربوی ته لاړو نو میانه صاحب زموږ کلاسونه مو اخیستي وو او بیا وروسته ما چې کله به دوی سره خبرې کولې نو دوی به دا وایي چې تاسو هلکان چې نو دوی کتاب تاسو ته لټریچر لوستل پکار دی هر قسمه کتابونه د لوستلو عادت پیدا کړي صرف دا نه چې مذهبي کتابونه صرف ولولئ فلسفه هم لولئ ادب هم لولئ ناول هم لولئ
دینه جبه خکېږي او علم هم زیاتېږي. او ما ته به وایي چې تا لپاره ډېره ضروري ده چې ته ځکه چې ته د ترجمې کار کوې. دوی وایي چې یو ځل ته د ما د یو ګران لفظ انګریزي ترجمې باره کې تپوس وکړو چې ستاسو په خیال کې د دغه لفظ ترجمه څه پکار ده. نو میانه صاحب لږ سوچ کې پرېوته او بیا 2-3 لفظونه مو وښیل. نو ما هغوی ته وویل چې حضرت چودھری ظفرالله خان صاحب د دې لفظ انګریزي کې یو ځای کې داسې ترجمه کړې ده. نو په دې هغه ډېر خوشحاله شو. دا وایي چې او دا بالکل ټیک ده، همدا د دې صحیح ترجمه ده. او د حضرت چودھری صاحب لپاره بیا ډېر د عزت او په عقیده دوی ویل شروع کړو چې د دوی ژبه ډېره ښه وه، تاسو ته دا الفاظ استعمال کړه. او بیا یې دا وایي آیا صاحب وایي چې ما همیشه دا لیدلي چې میانه صاحب په خپل عقل او په خپل پوهه به د وخت د خلیفه مخې ته به هېڅ نه ګڼله، او که مخکې به خپله سرای به وه او که ما به ورته ووایي چې د وخت خلیفه حضور فرمایي چې زما حواله به یې ورکړه چې هغې دا ویلي دي، نو فوراً به وایي چې او بس دا ټیک ده، زه غلط وم، او څه چې حضور ویلي دي هغه سمه خبره ده. او داسې بار بار مله دا سبق راکړی دی چې د وخت د خلیفه مخې ته باقي ټولې خبرې فضول دي. هم هغه رای سمه ده چې کما د وخت خلیفه ووایي، موږ لپاره ضروري ده چې په هغې باندې عمل وکړو. شیخ نصیر صاحب چې دلته د رشین ډیسک کارکوونکي دي، هغوی دا وایي چې میاں صاحب سره تر 14 کالو پورې په وکالت ارشاد کې ما وخت تېر کړی دی، او دوی نه مې ډېر څه زده کړي دي. همیشه د یو شفیق ملګري په شان ما دوی لیدلي وي چې وو، او هېڅ چېرې هم خاکسار ته د ماتحته احساس دوی نه دی راکړی. او کله به چې ما ته دا محسوسه شوه چې زما مور پلار نشته، نو هغوی به دا همیشه وي چې ما د هغوی په ځای ګڼه. او بیا دوی لیکي چې د ټولو کارکوونکو سره د دوی ډېر د شفقت سلوک و، او که چېرته زما په غلطۍ به دوی که هلکه شان دی معمولي شان به دوی غوسه م وکړه، نو هغه به یې یاده ساتله، او په بله ورځ به وی چې تا زه معاف کړم که نه. او ما به ورته وایي چې میاں صاحب ما ته خو محسوسه شوی نه و چې تاسو غوسه کړې دي. او که چېرې غوسه به راغله نو یا خو به بالکل خاموشه شو، موږ به خبر شو چې میاں صاحب خفه دی. خو څه وخت پسته به څه بل کار لپاره به د هغوی فون راغلو، هېڅ خبره به دوی په زړه کې نه ساتله. او کله به چې هم د وخت د خلیفه له طرفه به د کار ذمهواري دوی له ورکړی شوه، نو چې کوم متعلقه کارکوونکي وو هغوی سره به دوی اجلاس کولو، او طریقه به ټوله ورسره جوړه کړه، او ټولو نه ګران کار به چې کوم و هغه به په خپله ذمه اخیستو. د بیمارۍ نه باوجود کور کې به چې هغوی وو نو هغه به یې د مکملولو کوشش کولو. دفتر ته راتلو کې به که هغوی ګرانه محسوسوله نو کارکوونکي به یې کور ته راوبلل، او هلته به هغوی دفتر جوړ کړو. د آرام او د چوټۍ هېڅ تصور نه و. په کټ به په ملاسته دوی به ترجمه کوله، او څو ځل خاکسار سره په سایکل باندې ناست دي دفتر ته راغلی دي. زاهد محمود مجید صاحب چې د اشاعت کارکوونکي دي، هغوی دا وایي چې میاں صاحب سره د خدمت موقع ملاوه شوې ده. دوی د خلافت عاشق وو، او کله به چې حضور فرمایي چې زما مخاطب کې لیکي چې کله به چې تاسو ته د فیکس لیکل به وو نو خاص جذباتي کیفیت به په هغوی باندې راتلو، او څه کار که دلته نه زما له طرفه به دوی له ورکړی شو نو د هغې د مکملولو لپاره به ناقلاره وو، او که صحت په وجه به پکې څه ګرانه راغله نو ډېر به پریشانه کېده. محمود مجید صاحب دا لیکي چې زما په ګرده کې کاڼې وو، نو د هغې اپریشن په فضل عمر هسپتال کې وشو. نو دوی وایي چې زما والد صاحب وایي چې تر څو چې اپریشن نه و شوی نو میاں صاحب د اپریشن تیټر نه بهر ګرځېدو دعا یې کوله. محمد الدین بټي صاحب کارکوونکي دي د اشاعت، هغوی لیکي چې دوی سره ما د کال 1995 نه واخله تر وفاته پورې د کار کولو توفیق ماته ملاو شوی دی. میاں صاحب مرحوم کارکوونکو سره به همیشه دوی ډېر په مؤدبانه طریق د دوی سلوک و، او کله هم چې خپل کار له به څوک دوی راوښتو نو دا به وي چې په کرسۍ کښېني او بیا به یې خبره شروع کوله، او هېڅ چېرې د دوی له طرفه په یو کارکوونکي باندې څه د خفګان اظهار نه و شوی. او کله به هم چې د هغوی له طرفه یو کارکوونکي باندې به څه د خفګان اظهار وشوی نو بیا به ډېر ژر ورسره دوی مشفقانه انداز خپل کړو، او تر دې چې ځینې وخت خو به دوی معافي هم وغوښته. او یو ځل میاں صاحب چاته سره کار وویل، یو کار وویل او خاکسار هغوی ته په انکار کې جواب ورکړو،
او حالانکه دا باندې ګستاخی شوی و خو دوی هم معاف کو صرف دا و چې تاسو داسې جواب نه ورکول پکار وایي سموده پورې اکثر د ګوډو د تکلیف په وجه په وخت په دفتر ته نشو رسېدلی وي چې کله به ناوخته شو نو په دغه وجه زما په د حاضرۍ په خانه به کراس لګېدلی و نو او یو څو کراسونه چې داسې ولګي د تاخیر سره د راتلو نو بیا هغه یوه چوټي شمېرلی کېږي نو بیا صاحب په خپله بیا وکیل اعلی ته سفارش وکړو چې د دوی تکلیف دی نو ځکه د کراس په دې باندې نه لګولی کېږي بیا صاحب د غریبانه چې کوم طالب علمان وو او بېروزګاره خلک وو کونډې به وې د هغې به خاص خیال ساتلو او طالب علمانو له به کتابونو د سکول یونیفارمونه اخیسته ورکول به بېروزګاره به چې کوم هغوی به د نوکرۍ لپاره به هغوی سفارشي خطونه ورکول احسان الله صاحب چې د غانا کې د سلسلې مربي دی هغوی دا وایي چې د دوی د سوري لاندې 9 کاله پورې د وکالت ارشاد کې ما کار کړی دی د خلافت د عشق او د ادب نه ډک یو وجود و ډېر په لطیف انداز کې به چې کوم دوی سره به کومو خلکو کار کول او د هغوی په زړونو کې به دا مینه دوی منتقل کوله او یو ځل وی زه راوختم او ځان سره کېنولم او دا راته وی چې حضور ته فیکس لیکم او بیا فیکس لیکل شروع کړو نو د حضرت المسیح خامس ایده الله چې الفاظ ولیکل نو ډېر د محویت په عالم کې په دغو لفظونو باندې یو څو منټو پورې د دوی نظرونه وو او ډېر په جذباتي انداز کې بیا دوی د خبرو ذکر کولو د خلافت باره کې او ماتحتانو باندې به د شفقتونو د دوی یوه عجیبه سلسله وه او هېڅوک به خپل مخې ته درېدو ته نه پرېښودو ډېر د بیمارۍ او د کمزورۍ په حال کې هم د دوی بشاشت قایم و او که یوه ورځ یې چاته غوسې وکړي نو په بله ورځ به د هغه دلجویي کوله او دومره به یې کوله چې ځینې وخت به انسان شرمندګي محسوسوله حالانکه د دوی غوسه به صرف دومره وه چې اواز به لږ اوچت شو بس هېڅ سخته کلمه یا سخت لفظ به د دوی یا زړه خوږونکی څه لفظ به دوی نه ویلو او که څوک به ولیده په دفتر کې چې سختي کوي نو د هغه د رویې نه به د وزاره اظهار کولو محمد طلحه صاحب چې د حدیث استاذ دی د جامع کې هغوی دا وایي چې د تخصص دوران تقریبا 1 کال پورې محترم مرزا انس احمد صاحب سره خاصار او مکرم سید فهد صاحب چې د سلسلې مربي دی هغوی ته د حدیث د ویلو موقع ملاوه شوې ده د نورو ذمهوارو د خراب طبیعت نه باوجود هر ممکنه کوشش به د دوی دا و چې یو ورځ داسې تېره نه شي چې پکې دوی د حدیث کلاس نه وي اخیستی یو ځل د طبیعت زیات خرابېدو نه په وجه دفتر ته دوی رانغلی شو نو موږ یې د سبق لپاره خپل کور ته راوغوښتو آصف اویس چې د وکالت ارشاد کې مربي دی هغوی لیکي چې د خاکسار تقرري یو څو میاشتې مخکې په وکالت ارشاد کې شوې وه دا یو څو میاشتې زما د ژوند یادګار ورځې دي په هره موقع ډېر په شفقت میا صاحب زما خیال ساتلی دی او زما د دوی په عمر کې کم از کم د 55 کالو نه زیات فرق و خو دوی سره به داسې محسوسېده لکه چې دا فرق صرف د نامې دی گفتگو به هم خبرې به هم د دوی ډېرې شاندارې وې او د محفل خوشګواره ساتلو لپاره به اکثر دوی ټوکې هم کولې او دا به وي چې زما په ذمه د دوی د چې کومه ترجمه ده د مسند احمد بن حنبل د هغې کار ما سره دی او په دغه عمر او د صحت د ډېر خرابۍ نه باوجود هم دوی کار د جاري ساتلو ډېر زیات همت لرلو مایوسي یا د کار د نه مکمل کېدو خیال هم د دوی له خوا نه هم نه تېرېدو د جامع احمدیه ربوی او طالب علم محمد کاشف لیکي چې خاکسار د مقالې په سلسله کې چې د احمدیت زموږ چې کوم خلفان دي د هغې د پرایویټ سکرټریانو باره کې وو یو تېرو څو میاشتو راځي د دوی په خدمت کې به زه ډېر ځل حاضر شوی یم الحمدلله دوی خاکسار له ډېر په مینه ډېر زیات خپل وخت ورکړو په بیمارۍ کې هم دوی تفصیلي انټرویوز ورکړي دي او یو ځل ډېر په رقتامیز اواز راته وی چې د انسان کوشش او مهنت اسم دی دا زما د ژوند خلاصه ده چې څه دي هغه د خدای پاک فضل دی او بیا د خلافت سره منسوب دی
ربوی ناصف احمد ظفر لیکي چې د وفات د څه موده مخکې په طاهر هاټ کې داخل و. د دې تپوس لپاره زه لاړم، نو د ډېر زیات تکلیف نه باوجود او هغه وخت هم ماسک لګېدلی و دوی ته په مغ باندې د اکسیجن. نو خپل تعارف چې ما وکړو نو پخپله دوی خپل ماسک لرې کړو، خبرې شروع کړې. نو په دې ورته مو چې میا صاحب خدای پاک به فضل فرمایي انشاءالله. د صحت باره کې مې ویلي نو هغې راته وویل چې د خدای پاک راوختل خو هم یو فضل دی. وی د دې د الفاظ چې ما واورېدل نو حیران شوم چې په دغه حالت کې هم د خدای پاک باندې دوی توکل لري او د مرګ هېڅ فکر دوی ته نشته دی. د خلافت په تعلق چې کوم مختلفو خلکو لیکلي دي نو په دې کې هېڅ مبالغه نشته دی، بلکې دې نه هم زیات دوی تعلق لرلو او په خپل هر عمل هغوی او په خپله هره نمونه هغوی دا تعلق خپل ظاهر کړی دی. بلکې کله چې خلیفة المسیح راځي حضور فرمایي چې کله خلیفة المسیح راځي زه امیر مقامی او ناظر اعلی مقرر کړم، نو هغه وخت هم د خلافت د اطاعت په وجه هغوی د کامل اطاعت د امیر وکړو او ډېر لحاظ باندې ساتلی و، باوجود له دې چې زه کم از کم 14 یا 14 کاله د نه کشر وم په عمر کې. نو هغه وخت هم دوی کامل اطاعت کړی و او همیشه انتهایی د وفا نمونه د خلافت نه بس هم هغوی ښودلی ده او د کامل اطاعت نمونه هغوی ښودلی ده. خدای پاک د دوی سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي. د خدای پاک د فضل د ترلاسه کولو چې کومه خبره هغوی د کومه خبره چې دوی اظهار کړی و نو خدای پاک د دوی د خواهش هم پوره کړي او په خپلو نازولو کې د دوی له ځای ورکړي او د دوی اولاد هم خلافت سره د وفات تعلق لرونکي جوړ کړي. او چې کله د مکرم مرزا غلام محمد صاحب وفات شوي وو نو دوی خوب لیدلی و چې ما ذکر هم کړو په خوب کې چې کله په خطبه کې چې کوم د هغې باره کې وه چې بله شپه چې کله د میا صاحب وفات شوي دي نو هغه وخت سره جفت ما د هغه خوب لیده چې خورشید احمد صاحب او میا احمد خدای پاک لتلی دي او د هغوی ملاقات رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کېږي لګیا دي. نو دا زما زړه کې دا خواهش پیدا شو چې خدای پاک دې وکړي چې زما ملاقات هم داسې وشي. نو ما عرض وکړو چې یا خدایه ما هم خپل قرب ته راوغواړه، ځان ته مې جوخت راوغواړه. نو بیا خدای پاک وفرمایل چې ته رامخکې شه. نو داسې خدای پاک په خپل قرب کې دوی له ځای ورکړو. نو خدای پاک دوی له د مغفرت او د رحم خبر ورکړی و. خدای پاک د بهرحال د دوی درجات اوچت کړي او مخکې د دوی اولاد هم نیک او صالح شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.